بله عقیده د شیعګانو خطرناکه ده دوی د ائمه او د اهل بیت مبارک دا عقیده ساتي چې دا مشکل کشا دي دا حاجت روا دي ویني او دا چې کوم دی هغه موږ ته اولادونه راکوي او چې پریشان اوسلو ویني بیا مشکل را حل کوي او چې مسکین سمه چې راوینه کوم پیسې راکوي دا رقم عقیده لري لکه موږ چې د خدای په باره کې کوم عقیده ساتو دا دوی د امامان په باره کې اوس انسان چې مسلمان یو سني هغه چې پریشانی ور باندې راسي هغه الله ته आवाज کوي ویني یو مشکل ور باندې راسي نو الله ته आवाज کوي نو الله مشکل کشا هم دی حاجت روا هم دی او دغه شیعګان اهل بیت څه استغاثه کوي دا رقم د ائمه څه استغاثه کوي نو ځکه په مشکلات کې څه وایي یا علی مدد ناره حیدری یا علی مدد دا ناره د چا ده د شیعګان ده په کار چې موږ دا نارو څخه ځان وساتو سنیان یا علی ناره نه وو موږ یا الله ناره وو دا رقم یا زینب یا فاطمه یا حسن یا حسین ویني دا رقم ناری چې کوم د شیعګانو شعار دی دا شیعګان په دې ناره د سپالتو نه وي داغو دا عقیده ده چې حضرت زینب حضرت فاطمه حضرت حسن حضرت حسین دا عالم الغیب دی دا حاجت روا دی دا مشکل کشا دی دا زموږ حاجتونه را دغ کوي را پوره کوي دا چې زه په جنګ کې شکست وخورم زما مدد کوي دا ځکه په وخت د جنګ کې دا نارې وي او موږ په پوهېږو نه بس اسمه یا زینب یا حسین نو دا چې څه دا د شیعګانو علامه ده د دې څخه ځان ساتي او د دې شاته ډېره خطرناکه عقیده هم موجوده ده هغه شعرونه څه ونحن الیمین وانتم شمال هغه شعرونه ته پوره واوره بعضې خلک چې کوم زموږ سنیان هم دا د ځان سره لګولي دي دا ډېر خطرناکه شعرونه دي دا شعرونه چې کوم دي دا په شام کې چې د سنیانو د شیعګانو جنګ ولو نو دغه شعرونه شیعګانو وویله په دې کې دا اوس پر شام باندې کوم امیر دی جولانی دا د هغه نوم هم پکې اخی ده او بعضې خلک ساده خلک وایي دا شعرونه چې کوم د صحابو په دور کې ویل سوي دا د هغه شعرو نقل دي دا د هغو نقل نه دي دا اوس یو څه اشعار که دوی د هغو سره اخیستي ما ته په دې باره کې معلومات نشته یو دوه درې شعرې به یې راخیستي نور خو دوی د ځانه پسې تړلي دي یا زینب یا فاطمه دا رقم الفاظ پکې وایي او یا جولانی پکې وایي جولانی په هغه وخت شعر موجود ولو نو ځکه دا شعرونه چې دي دا چې نحن الیمین وانتم شمال په کار چې یو سني مسلمان د ځان سره دا نه ولګوي دا د شیعګانو شرکي اشعار دي نه چې دا بس خالي د ګناه لمه په دې کې د شرک ارتکاب سوی ده نو ځکه دغه شان چې کوم دي دغه نارې وهل یا علی مدد یا زینب یا فاطمه یا حسن یا حسین دا نارې چې کوم د شرکي الفاظ دي د دې څخه کار چې مسلمان ځان وساتي بلکې دا رقم نارو څخه ځان ساته خالي دا نمونه نه دي که څوک دا ناره وي یا رسول الله دا ناره هم ناجایزه ده ځکه دا به د بریلویانو شعار دي هغه به په دې شاته یو جلا فلسفه لري هغوی نبي علیه السلام چې کوم دي هغه عالم الغیب دي حاجت روا دي مشکل کشا دي د هغه ځای څخه موږ ویني زموږ حاجتونه پوره کوي وایي الله دا اختیار ورکړی دي وایي سپتای څه نور ته دا رقم عقیده خو د مشرکانو ول هغه خو لات او عزا او هبل یا په مکه کې 360 بتان یې شولو هغه دا عقیده نه وجدي براه راست خپل دا طاقت لري چې اوري او تصرفات کوي او خلک جوړي او خلکو نظرونه رول او حاجتونو دا رقم د زړه امیدونه ورسره وابسته کړي وو هغو خو هم دا عقیده نه وله چې دا براه راست خپله کوي بل د هغو هم دا عقیده وله چې دغه بوتان چې کوم دي د هغه اولیاو یا د انبیاو روحونه دې له راځي په دې نه نوځي او بیا چې موږ راسو هغه یې اوري او بیا به زموږ حاجتونه الله دې دا طاقت ورکړي هغه زموږ در اپره کوي نو ځکه دا نارو څخه خلاصه دا دا رقم نارو څخه ځان ساتي دا رقم دغه څه چې کوم دي ادارو څخه دا رقم مسجدو څخه چې پر کوم مسجد باندې یا رسول الله یا علی مدد یا حسین یا حسن دا لیکلي وو په پوسې د دې اوسېدونکي یا د دې ځای والا چې کوم دي هغه سني العقیده نه دي دا په دې کې به یا بریلیان خامخا موجود دي یا به شیعګان خامخا موجود دي یا علی یا حسن یا حسین دا د شیعګانو شعار دی او یا رسول الله یا پیران پیر یا غوث اعظم دا کلی ولو دا مسجد لرم مورځه په دا د بریلیانو مسجد دی دا نو ځکه دې څخه ځان ساتل پکار دی